بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زد علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه دا ویلو کنه چې کله مفعول په دې کې ذکر شوی حذف شوی مفعول د په اسم د فعل د لپاره مفعول نوی ذکر شوی او غرض دغه لګي د فعل د فاعل لپاره ثابتول یا منفي کول وی نو دغه لګي به دا متعدی به منګه په منزله د لازم باندې ګرځو بیا بدل دیږي منګه دا کم مفعول چې حذف شوی مفعول چې نوی ذکر شوی نو دا به تو حال نه خالی نوی یا به دا مفعول چې نن دا به عام سیز بوي او یا به خاص سیز وي که عام سیز نو هغه ته یا د استغراق د لپاره دي لکه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون نن لکه لا یعلمون او لا یعلمون دا فعل متعدی دی مفعول نه ذکر شوی عموم طرف ته پکې اشاره ده عموم طرف ته اشاره ده او بیا وی چې لکه څنګه چې د علامه استغراقی په معرفت شي د عموم فائدہ ورکوي نو دغه شانتي دا فعل چې د سره مفعول نه ذکر شي نه دا هم د استغراق د عموم فائدہ ورکوي اولی ځکه چې بدی کې دا مصدر معرف په معنی باندې دا پرون خبره شوه نن سبق کې دا وای چې کله د مفعول لپاره د فعل لپاره مفعول چې دا حذف شوی او مفعول مخصوص وي دا غیر لپاره مثال لګی کړه شجوع حساده وغيظ عداه ان يرى مبصر ويسمع راعين هذا لګی دا يرى او يسمعو دا دوانه چې نه دا فعل متعدی او د دې لپاره مفعول چې دا حذف شوی او مفعول مخصوص دی د دې خبره کوزه په دی وایي په مخه والاول دا ویل شي کنه چې هغه فعل متعدی چې دا غیر لپاره مفعول نه وي ذکر شوی نو دا غیر په قسمونه دي یا به پکې مفعول مخصوص وي او یا پکې مفعول غیر مخصوص وي عام وي نو که عام نو دا غیر مثال پرون ذکر کړه دی او دا دویم ولی مقدم کړه دی ځکه چې دا اکثر وقوعان دي او اولنې و ذکر کوي اول څه مطلب ان يجعل الفعل مطلقا چې وی دا فعل مطلق کنایه عنه کنایه دینه متعلقا بفعل مخصوص چې متعلق الى به مفعول مخصوص سره كقول البختري لك قول البختري في المعتز بالله د معتز بالله مذهب بیان کړی د بختري د معتز بالله مذهب بیان کړی دا او تعریض کړی د مستعین بالله تعریض به کړی دا هغه بدی بیان کړی دا وشجو حساده وغيظ عداه ان يرى مبصر ويسمع راعي شجو حساده واذا ماذا ممدود سره کنا چې د حاسدانو د پاره د غم گزار دی شجوا غم ته ویلېږي حساد د حاسد جمع ده وغيظ عداه او د دشمنانو د پاره د غصې سبب دی ان يرى مبصر ويسمع راعين چې اني دلرا لیدونکې او اوري دلرا اوریدونکې مطلب دا دی چې زما دا ممدوح معتز بالله د دې صفات او د دې خوبیان دي چې هر یو چې انسان د صرف وګونه ورته حاصل وي سمع ولا ثابت یا د انسان لپاره صرف سترګې ثابت وي ناغه بدلې د حقایقونه د دې خوبیانونه د دې نظرونه د دې مخنشي اړولې او چې صرف سترګې ناغه بدلې اني چې صرف وګونه ناغه بدلې دا صفات دا به اوري او دا چې کم حاسدان خلق دي ناغه د سره بوغس کوي دا د لپاره د غم سبب دی لکه حاسد سره همیشه لپاره په خپل غم کې سوځي چې څومره لګا کې دی نو کنه چې دا همیشه لپاره خان دي چې څوک د باندې خوشالي او خوشالي او چې کم د باندې خبرګي او خلق لګي شجو حساده وغيظ عداه ما لا ممدو د حاسدانو د بارا د غم سبب دی غم دی شجو غم ته وي وغيظ عداه او دشمنانو د بارا غسره ان يرى مبصر ويسمع راعي چې اني دلرا مبصر لدونکې واز اسمه عين نو لکه دا يرى او يسمع دلیل لپاره مال استشهاد يرى او يسمعو دا دواړه فعل متعدی او دلیل لپاره مفعول کې دا حذف لري اي يكون ذو رؤيه وذو سمع جويدا لدو ولا او لدو ولا فيدرك بالبصر محاسنه نو ادراک بکې د خپل سترګو په دلیل سره داغه محاسنو او بالسمع اخباره الظاهره او په وګونو سره به ادراک د دغه خبرونو کم چې ظاهر الداله على استحقاق الامامه چې دلالت کوي دا چې د امامت مستحق دی نه نه علاوه بالقص فلا يجد الى منازعه سبيلا نو ته نه امید د سره د جګړې سلاره لکه پوښي چې بل کس دومره صفات نشته لري خو د دې زمانه ممدوح دومره صفات دي چې هغه چا وګونه د چا سترګې هغه به اینه اوري و نو تاسو برابر نه دي فلا يجدوا اذا نسب د عطفا لا يدركوا المنسوب اي فلا يجد اعداؤه
چې نه مومي د دوه دشمنان او حاسدان الذين يتمنون الامامه کم چې امامت تمنا لري الى منازعه الامامه سبيلا لدر امامت د جګړه په سلاره حاصل دار چې انه نزل يرى ويسمع منزله اللازم چې لکه يرى ويسمع دا غاڼه فعل متعدد په منزله لازم باندې کړول شوی دي اي من يصدر عنه سماع والرؤيه چې چانهم صادري کې سماع او رؤيه من غیر تعلق بمفعول مخصوص ثم جعلهما کنایتين بیا د دوانه ګرځول شوی دي دا رؤیت او سماع دا دوانه کنایه ګرځول شوی دي المتعلقين بمفعول مخصوص فمتعلق ومفعول مخصوص را یعنی هر خبره نه بلکې دا محاسن دا سمعنا مراد دغه محاسن دي او دلیدون مراد دغه کل اخلاق او دغه دي ومحاسن واخبار او محاسن او اخبار دي محاسن کل کارونه ده او خبرونه ده بادعاء الملازمه چې دا دعوه کړي د ملازمت بین مطلق الرؤيه ورؤيه اثاره د مطلق الرؤيه او د اثار دلیدونو او محاسن وکذا بین مطلق السمع وسماع اخبار د مطلق السمع او د اخبار او د سماع مبارکه دا هم چې دا ادعا کړی دا دعوی کړی دا مبالغه للدلاله على ان اثاره دلور جرينا لپاره دلالت لري چې د اثار او اخبار قد بلغت من الكثره والاشتهار دمر کثرت او مشهور شوی دي رسیدلی دي الى حيث يمتنع خفاؤها چې داغه هغه خفاء ممتنع نه ده فيبصرها كل راء نهر لدون کې دل رأيني ويسمعها كل واع او هر اوریدون کې دل را اوري بل لا يبصر الرائي الا تلك الاثار نين لدون کې مگر دقه اثار ده اني ولا يسمع الواعي الا تلك الاخبار او ناوري دا واعي لاوریدونکو مگر د اخبار فذكر الملزوم واراد اللازم ودلګي ذکر کړی د ملزوم او اراده کړی د لازم علامه هو طریق الکنایه ففي ترك المفعول والاعراض عنه او دلګي د مفعول لفظا نه ذکر کړی او مانن د ذکر پنیت کې ذکر دی ولی اشعار خبرداري ورکول دي بان فضائله قد بلغت من الظهور والكثره جهدنا فضائل دمر ظهور او کثرت رسیدلی دي يكفي الى حيث يكفي فيها مجرد چې کافی دی بری کې صرف دا خبره ان يكون ذو سمع وذو بصر چې بس صرف د لیدل حاصل وي او اوریدل حاصل وي حتى يعلم انه المتفرد بالفضائل دا به معلومه چې په خپل فضائل کې आवाज لري لکه پوښتنه به دی ولا يخفى انه يفوت هذا المعنى او خفينا نجدا معنی مفوت کېده په دې باندې چې مفعول ذکر شوی یا مقدر شوی او چې مفعول ذکر کړه نه نو بریږي دا عظمت طرف ته اشاره ده کثرت طرف ته اشاره ده والا او کجری دي سينو مطلب دا کنه کده فعل مقصود دا فاعل را ثابتول یا دا فعل د فاعل منفي کول نو ال دا بیا مفعول حذف کې وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند الى فاعله نسبه شيء فاعل اثباته لفاعل او نفيه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور بل قصد کړه د تعلق د مفعول غیر مذکور سره نو وجبت تقدير نو بیا دا مقدر کول واجب دي بحسب القرائن الدلاله على تعيين المفعول چې دلالت کوي په تعین د مفعول باندې که عام جو عام او که خاص جو خاص نو اوس ودی نه اقوا وجود حذف مفعول ذکر کوي الګه بلې پوښوي نو دې ټول سبق دا پرونی سبق او بلدي سبق دا ټول کې چې د مقصود د فعل نه فاعل لره ثابتول یا د فعل نه فاعل نه فعل منفي کول نو یا به دې کې مفعول مخصوص واضح یا مفعول عام مفعول به حذفي نو پرون سبق کې مفعول عام چې حذف شوی ودلې کې مفعول مخصوص لپاره پوښوي